بیا پسې روزي قسمونه بیانوي چې روزه په څو قسمه باندې ده. نو روزي قسمونه هم زده کړو چې روزي میاشت راغله نو بس خبره ده چې قسمونه موږ ته معلومه چې روزه په څو قسمه ده. علم کتاب کې روزه شپږ قسمونه بیان کړي چې روزه په شپږ قسمه ده. پلانې قسم روزه فرض روزه ده. بیا تفصیل بیانوم ان شاء الله. دویم قسم روزه واجب روزه ده. دا مختصر دی هم د تفصیل ان شاء الله کار روانه جمعه مکوه او جوړ بیان. فرض روزه چې راځي موږ تاسو باندې رمضان مبارک میاشت راغله په دې کې روزه نیول ده. واجب یو سړی عام طور باندې رمضان مبارک نه علاوه نفلی روزه نیول. دا مسله نفل مبارک هم ستاسو همداسې چې کوم نفل موږ کوو برکت موږ کوو سوره کته نفل کوي او نفلی روزه مبارک هم وکړه. کله چې یو سړی نفلی عبادت شروع کړي دا هغه موږ دی او هغه روزه او بیا د عذر په وجه باندې هغه مات شو. مثال د تو پر نفل میته تړل او داسې مات شو یې سلام پکې وګرځول نو په دا باندې وځ دا نفل کول واجب شو دا خامخا نفل کوي. دا شان یو سړی نفلی روزه ونیوله او بیا د عذر په بنا باندې روزه ماته کړه ملمانه راغله نو ملمانو ته نفلی روزه سره ماته ولې شي دوستو بیا خامخا نه سره واجب شو په باندې یا دا نفلی روزه ونیوله په مانس کې بیمار شولې ماته کړه نو اوس په دا باندې دا روزه نیول واجب شول ته خامخا دا روزه را نسی. نور قسمونه شته خدای مې ته یو مثال بیان کړو. دریم قسم مسنون روزه ده سنت روزه هغه کومه ده هغه د عاشورې روزه ده وسره چې کوم نه هم لیا یو لسم والا چې سره یې نه هم لسم نه سي یا لسم یو لسم د مسنون روزه. مندوب مستحب روزه دې به ډېر قسمونه دي ان شاء الله ولدي را روانه جمعه تفصیل سره بیان. پنځم نمبر مکروه روزه چې کراهیت وي یعنی خبره نه وي چې دا روزه ونیول شي نو آی ان شاء الله تفصیل سره بیان. او شپږم نمبر قسم حرام روزه یعنی روزه ونیول حرام ونیول ګناهګار شو به باندې هغه مې روزي تفصیل به بیان کو د اخترونو روزه وړو کې اختر ورځ باندې روزه نیول د حرام ده. د غټ اختر په ورځ باندې روزه نیول حرام ده. د غټ اختر په دویمه او په دریمه او په څلورمه ورځ باندې روزه نیول حرام ده. دا نه نسی